السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم یم کاری محمد ظفر. نن ان شاء الله زه ته وایم د قران مجید تلاوت چې کوم پر اته طریقو باندې کو نن په هغه باره کې زه مجلس کوم. نو اته طریقې چې دی هغه په دایو جمله کې جمع شوی دي او د اته توري دي، هر توري ځان له جلا جلا مقام دی. اوس د سواد سے مقام سبا، نون سے مقام نهاوند، عین سے مقام عجم، با سے مقام بیات، سین سے مقام سیکا، حا سے مقام حجاز، را سے مقام رست، کاف سے مقام کرد. دا خصو اته توری اور اته مقامات اور د اتو مقامات څخه اول مقام شدي مقام سبا دی. دا په هغه آیاتو کې ویل کیږي چې په کوم آیاتو کې الله پاک د سزا او جزا ذکر کړي او هغه آیاتونه چې د قیامت نشانین کې ذکر شوی او د اواز بیا درې درجې دي چې څوک اواز سره تلاوت شروع کول، بیا اواز لږ پورته کول نری کول، بیا تر هغه اواز لږ پورته کول نری کول. او دا د اواز کم درې درجې چې دي دا خاصیت لري د هغه تلاوت سره چې کم تلاوت په جلسو کې کیږي او پاتې سود د مانزه کم تلاوت چې دی په مانزه کې کم موږ د مقام سبا وایو نو هغه بس یو لیول یو طریقه باندې روان او اذان چې دی هغه بیا ځان لمجلس دی. اوس اول د واره ز مقام سبا د جلسو کې کوم تلاوت کیږي په هغه انداز کې درته وایم، خو په هغه کې به دغه طریقه موجود وي، قرار، جواب، جواب الجواب. نو دا مثال زه په سورة الفاتحه سره درته کوم. په سورة الفاتحه کې په دې وجه چې دا اسانه لري د هر چا لپاره، هر مسلمان، هر کاری، هر ویل والا لپاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوکا انداز داواز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بأواز ليش بورتكول جواب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بیا اواز راغله پورته کول نری کول. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. داغه مقام سبا چې کله منظور کړي نو منځ کې چې مقام سبا ول کېږي هغه به یو طریقه ده، دا یبه دغه مقام سبا لیکن انداز طریقه به وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. داغه مقام سبا په اذان به څنګه کې پدای الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صدق الله العلي العظيم. دا هو د اتو مقامات اول مقام مقام سبا د اواز درې درجه
اور د جلسو کې چې کوم تلاوت کیږي او په لمانځه کې چې کوم تلاوت کیږي او اذان په دغه مقام کې سبا کې څنګه کیږي دا درې سره مثالونه ما درته تیر کو نو ان شاء الله زه امید کوم چې دا ویډیو دا اوریدلو بعد به ان شاء الله د لیدلو والا یا کتلو والا ان شاء الله په سمجھ کې به د اول مقام راسي چې اول مقام څنګه دی نو ان شاء الله دویم مقام چې هغه مقام نه هون دی هغه به ان شاء الله موږ په دویم ویډیو کې ان شاء الله بیا خیر زه درته وایم فی الحال الله حافظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته